او ما هلته یو درخواست کړی و کیدای شي دلته هم ادارو والا ملګري ناست دي زه خو ځای په ځای ګرځم دا هغوی ته ویم چې دا ولیکئ زه یو غریب مولا او طالب یم ګوره کله چې ریمنډوز رها کېده هغه قتل کړی و د پاکستان د خزانې نه یې هغه ته دیت ورکړ هغه یې رها کړ قیداني عبدالشکور رها کړه 17 شپې یې ولېږه اسیه ملعونه رها کړه او 17 شپې یې ولېږله نو زه د غازي فیصل خالد په باره کې وایم زه وایم زه تاسو یې دیت مقرر کړئ ای د پاکستان ججانو ای ادارو په دې ادارو کې هم تکړه وکیلان شته ججان شته پولیس والا شته آرمي والا شته خفیه ادارو والا شته او هغوی په دې جذبه او په دې ولوله ناست دي هغوی هم وایي چې زموږ د سر په قیمت باندې کېږي موږ دی رها کوو نبي علیه السلام ته خپلې سترګې اوچتو زه وایم تاسو یې دیت مقرر کړئ زه به کچکول غاړې ته واچوم زه به سوال کوم زه به چنده کوم که نور سم نه وي زه به خپلې ګردې خرڅوم خپل بچي به قربانوم د غازي فیصل خالد هغه دیت به ادا کومه دی را رها کړي دا زما مطالبه ده لکه دا غلطه ده که صحیح ده نه علماو ته وایم که غلطي چې زه خپله خبره واپس والم تاسو ته وایم که دا خبره غلطه وي یا لکه عاشق د مصطفی دی په جیل کې د ختم نبوت وفادار دی په جیل کې او ګستاخان د ختم نبوت قیدانیانو ته د تبلیغ او د ترویج اجازت ملاویږي نو نبی علیه السلام به نه خفه کېږي صحابه به نه خفه کېږي ابوبکر عمر عثمان او علي به نه خفه کېږي رضوان الله عنهم اجمعین عائشه او خدیجه فاطمه او زینب ام کلثوم رضی الله عنهم به نه خفه کېږي او د قیامت په ورځ به د الله نبي مخې ته به کوم انداز ورځو مونږ ژوندي یو عیش ماش کوو د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي کېږي زه د پاکستان قانون منم آیین منم ادارې منم دا زما ملک دی زما خوره ده زه پې خفه کېږم هر قسمه قانون چې د قرآن او حدیث سره مخالف نه وي هغه منم خو که کله چې د ختم نبوت د ناموس رسالت او د دفاع صحابه خبره راځي او مقابل کې ورسره زما پلار ولاړي پلار له بله ته ورکوم او ختم نبوت حفاظت به کوم ستاسو څه رایه ده زما بچي او زما ښځه او زما سري او بل خوا تحفظ د ختم نبوتي د ناموس رسالت او د دفاع صحابه زه به خپل سر کټ کوم خو په دې خپلو وینو به تحفظ د ختم نبوت کوم ان شاء الله